شمانه خو بس اکثر مو لیټ نایټ ته کېنو نو د نشو بس بیا چې چوک ناست وي او د نه هغه تیار کی پښمنه بس ټول ته بیا आवाज کې را پاسي. ډیر زیات کور او جماعت خو بالکل یو عجیبه خوندي مزه وي. دلته لږ پیټرن چینج شي کنه. یاره ډیر مشکل تیریږي جی. تقریبا نن خو 9 10 9 روزه چې هر څه خپل کو ډیر په مشکله باندې کو. السلام علیکم، تاسو ګورئ J91 نیوز او J91 نیوز سره زم سنبل شاهین. مونږ نن راوړل تاسو په یو خاص پروګرام هوسټل لایف او د رمضان. ځکه چې یو خو رمضاني او پای کې هوسټل لایف تیرول ډیر ګرانکاري. نن موږ سره یو مرګري نه سره یې تاسو کو چې یې څنګه تیری. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جی خپل تاسو تعارف وکړئ. جی زمانو مرشد خان دی او زما تعلق د دیر لور سره دی او دلته زه سی سی نه دغه کې مې کار شوی دی د سکالرشپ کې مې کار شوی دی سی سی نه کوم نیټورکینګ کوم. حاجی څومره وخت مو چې دلته زما تقریبا یو میاشت شو روزم دلته نو تقریبا دغه روزینه مخکې راغلی وم. نو روزي نه مخکې راغلی روزي په مونږ نه راغنه په هوسټل کې نو دا واکي مونږ نو مور ته یادېږي ډېره زیاته بې انتها. د کور خو تاسو ته پته وي یو د هاسټل لایف یو د کور لایف کنه ډېر زیات فرق دی. د کور لایف تاسو ته پته هر څه تیار دلته خو هر څه په خپله کې نو ډېر زیات مشکلات دي د هاسټل لایف کې ډېر زیات مشکلات دي خاص کر بیا په روزه کې خو خامخا ځم چې کور په کار خو بس مجبوري نو دې د وجې نه مونږ هاسټل ته دا جی او سحری کې پاسې د ګرانی کنه تاسو څوک پاسې سحری کې سحری کې خو مونږ سر د وارن سره دلته یو کس دا کړه د ابراهیم نوم دی نو هغه را پسې دروازه ناکینګ وکړ مونږ پاسو او کور کې تاسو ته پته چې مور خو یې بچیا پاسه نو دغه جدا مزه کنه دشمنی لا چې پاسې دلی دا الارم لګوري کو څنګه چل دی یا مرګریم پاسې to be very honestly زکه وایم نو زما په خپل باندې پرسنل یو داسې ښه کوالټي ده چې یو پیر once I fixed it in my mind چې زه به سهار پاسم که زه غنټه مخکې موده شم نو زه به پاسېدلی شم خو some of my roommates داسې وي چې هغې ته به وایي چې پاسه لکه هغه به کنځلې مو کې خو چې لایټ ورته ولګوي نو بس بیا به دروازه بندوي او منډه به وهي دا خبره پکې وي شیطانی لګي شیطانی خو نه پاسول پکې ضرور وي نو چې نه پاسېږي نو لایټ ورته ولګېږي او سترګو باندې دغه پړق ولګېږي بیا به د پلار هم پاسېږي او بده مې یاد کړي چې لکه دا سره هم پاسوي غوسې کي ولې نه غوسه کوي خو دومره پورې خو مټور وي دومره پورې ورته پته لګي چې او دا سړی خو زما په بلایې باندې لګیا دی زه ورله دغه شان کې خدمت کوم نو بیا ټیک وي څه مسله نه وي خو for the time being they are just furious with me that's it. जी زما نوم شاهان علي دی और زه بیسیکلی اورګنایزیشن ایجنسی بلانګ ساتم او دلته زه بي اس ته راغلم کمپیوټر ساینس بس دا روژه دی او دلته موږ د کوکینګ خپل کوم. چې تاسو کوکینګ په خپل کوي کنه انو دا راته وایي چې تاسو رومټ کې نو سکسانی نو کټینګ دته کی जी کټینګ بس دا نور کی کوکینګ وته مو کوي او سبل مرګره دی بس مور د کوکینګ او کټینګ سامان راوړي راته نو بس خپل ډیر انجوای کوم خپل کوکینګ. دا راته وایي چې تاسو کوکینګ کوي نو کټینګ تاسو ورته وایي چې ها من ما کوکینګ کو اوس په هغه لوخ به تاسو وي نو بس هغه لازم خبره استل مرګري نو او به کوکینګ کو نور به لوخي ویني چې په سامان راوړي راته نو بس انداسې ټایم پاس کو. نو داسې پکې شوي چې ای پکې وي چې لکه څنګه کور کې مورې خورې ای خپل کاري مور خو کوکینګ کې خور چې پخې دلته دغه کړي ساس کړي دي چې دا خو مور هم دا کوکینګ کې دا خور دا بچي پخې جی بالکل هغه څه خبره دلته مو یو مرګره هغه کوکینګ کې نو بس غو مبشر دی لکه فنډینګ هغه کې سامان هغه ارینج کوي نو بس دا نور څه هیلپران دي او چې پکې تاسو پخې چې مو سه مرګره شاته ویلار دی هغه پخې دا راته وایي چې کور هم څه یادېږي د مور د لاسه کور خو هر څه یادېږي خو بس اوس مجبوري دی سټوډنټ نو خامخا خپل هغه طریقې سره کوو چې بس هغه فیلینګ راکړو که نه چې هاسټل فوډ هسې وي نه کور ونې بس دې وجې نه موږ خپل فوډ کوو چې بس هغه خوند لږ ښه وي. او داسې شوي چې نه روزمار ټایم کې داسې ناڅه بل وي چې نه ما خو لږ راکړی تاسو ډېر وخوړه بس داسې یو هلک شته دی هغه خامخا دغه کوي که نه نو بس بیا بس لانجې د خامخا ورکې راځي اونچ نیچ کېږي ورکې. دا راته وایي چې نن دې څه پخ کړي دي نن خو موږ دال ماش دغه کړي دي بس اوس دا اور باندې یخې دي دا کیمرامین دي درام کې نو دغه بس بیا به ماښام ته تړکا لګو که نه روژه ماتي ته. او دلته اهلی پهلی چې کوي کنه تاسو ډیوایډ کړی لري کنه نن بدا کې کنه څنګه چلای یو سیستم زموږ خو اکثر دلته هاسپټل کې خو زموږ کوکینګ چې کم دی زموږ خپل چاچا کوي لکه او هر څه په خپل کوي نور اصلي خو اکثر بیا په ډیوایډ
او کپڑے وینځل کپړې انځل په خپل دي په دا ټول نه مشکل کار دغه بیا خاص کر کپړې نه بیا استری کول استری دی بیا ډېر مشکل دی بیا به کې صفایم کولې روم او د روم صفای پکې هم ده هاسټل لایف ښه دی خو بس دغه مشکلات خو پکې ده خو انجوای منو پکې بس چې دا چې لکه څه خواهش مو شي یا دغه وشي که نه چې مونږ نن دا په تاسو د دلته تیاری درکړي که نه خوراک تیار درکړي نو کو تاسو چې مونږ داسې پخو نو کټینګ هر څه پکې کېږي د چایو ناټ اټ اول زمونږ په روم میټس کې خو د سره داسې نشي کېدی ممکن نه ده ځکه په وجه په پیله خو زه وایم چې زه خو لیکچرار صاحب یم زه خو یې د سره نه کوم که سټوډنټ ته ووایم که سټوډنټ نه یا زما سره د سی اس اس اسپارنټ هغه ته ووایم اما ته زه خو په خپله فیوچر سی اس پي یم ولې درله وکړم نو دغسې خو بلکل ممکن نه دی سوچ هم نشو کولی چې هغه وکړي خو بس چې هلکه داسې شي که دهې سړی راخلي ځان سره یا څه انډه راخلي نو هغه بهر نه راواخیستلی شي خو په خپله کوکینګ آوټ اف د کوېشن دی کوکینګ وایي چای پخي زه کافي تیاروم چونکې زه د هغې لور یم کافي تیاروم او هغه چې کله تیاره کړم بیا راته لږ نامناسبه لګي چې دي هم لکه یتیمانانو ګوري مسافر دي نو ورکړم ورته خو چای هم نه تیاروم نه دي نه تیاروم لکه عادت ته جوړ کړی چې تاسو هغه کې ناهیلي مو ورکړه زما کې داسې دغه شته دی دا فرینډلینیس راکې شته دی او دویمه خبره دا ده چې هغه زه به داسې وایم چې ایزي ګوینګ مین یم نو بیا هغې دې سره دا شان کې څه سمپتي راشي او هغې دې سره کېږي او چې هغې پخې کې درکړي راکوي دا نه چې نه راکوي خو ډېر په مشکل باندې د اوسپنې نینې چې چل وي چې پیله خو یې وکړي دغه خبره او چې دغه خبره چې تاسو چای پخه کې تاسو کافي پخه کې که نه ورته وایي چې ما پخه کړو شابلي خو به تاسو وینځئ یاره جګړې ور باندې وشي بېګا هم داسې وشو چې یاره ویل ما یو فرینډ مې دی سافټویر انجینیر دی هغه راغلی ما ته چې نه ریته شته دی نه سلاد شته دی څه کول دي نو ما ورته چې سیلډ به زه کټ کړم او زما سره یو ډاکومنټیشن کولو ما برټش کونسل کې هم یم نو ما زه به دا وکړم نو د بل فرینډ ته مې دا مخامخ را سره ناست دی ده ته مې ویل چې ته ورسره ښکته بهر لاړ شه دا څیزونه راوړه ده ورته چې یاره زه خو نه یم او بس هغه دروازه او هر څه وویشتل او په منډه باندې په غوسه ووتم چې راللې بیا مونږ په دسترخوان باندې چې کېناستو نو ما دوام کوله ما چې ملګري مې وبخي فلانې داسې ټولې خبرې ما ته وایي چې ما به پکې نه یادوي نو ما ویل ولې وایي تاسو ما سره کار نه دی کړی ما ټیک نه یادوم دا خبرې خو پکې وي جنګ جګړې پکې وي بټ هغه د کور ارمان راځي د روجو کې خاص کر ډېر زیات ځکه چې هر څه خپله کول وي نو کور کې خو مور وي فیملی وي ټول هغې بس ریډیمیډ هر څه راکړي اوس دلته هاسټل کې فیل کېږي چې هغه سین نشته کور والا د کور څه یادېږي کور کې صرف او صرف سکون یادېږي چې کوم بس ریلیکس انسان ناست وي هر څه تیار ملاویږي بس دا غټه خبره ده څه نه هم نه خبرېږو دلته خو هر څه ځان له خپله کول وي که نه اپنی بدتاب کہتے ہیں او روژه کې خاص طور د مور د لاسه څه یادېږي یاره پشمنی والا پراټې هم یادېږي او افطاری کی پکوړې داسې شوي چې یو ملګری وکړي چې نه زه پکې نه ناړو کار نه کوم زما زه ستړی یم تاسو وکړئ یاره ډېر بانې خو جوړوي چې ډېر ملګري بانې جوړوي دا زموږ نور ملګري چې کوم دي دا یو حیدر راشه که نه دیم راشه ووایه میم ته دې پکې دې بانې جوړوي دی وي تاسو باندې جوړ دې ځان مان تیار کړي سلم ګوتې نه وړي دې وایي به زه چې دی ما مچې زه تیارې بلد یو مونږ ټول من تیاره خوړی ده او د کار کسان ډېر دي خو به دې هسې برمانې چغې تیارې ټولو خوړلي دي کور کې ټول تیارې خو ده کې دا مسته ده دی ډېر نیازبین دی نو دی وایي چې زه بس په هاسټل کې به هم زه کور والا روټین فالو کوم لګیا بیم داسې خو نه تېري خیر خو به د دې زموږ په موږ باندې ګران هم دی د موږ خیال ساتو کله وکړي کار کله ونه کړي یو کور کې لکه وي که نه یو د مور د اخلي پخلي کې خور چای پخې او یا دغه لوښي وینځي او یو پکې لکه پلار سودان داسې هاسټل کې هم داسې جوړ کړی دی داسې او د ټولو هر کس چې دی خپل لغه زموږ سره کوک هم دی که نه دلته اویس شته اویس دا کوک دی زموږ وړوکی شان دته اواز که که نه را ورته راشي کار کوي یہ دا چې دی دا زموږ کوک ته اوس پته نه لګي ولې نه راځي دې ته ورسره تیاري لګیا دی اویس راوله که نه دی چې دی د کوک نه دی زموږ سټوډنټ دی دی هم د هغه دلته هاسټل کې خو دله کوکینګ ورځي دیټس وای کوک دی لکه مونږ ورته هر څه تیار کړو اوس کټینګ مټینګ به مونږ وکړو سبزي مبزي هر څه نو پخوی به بیا دی لکه دا یو پکې مساترې چې خامخا وکړو سپیشل او لکه دله ډېر ښکلی کوکینګ ورځي دیټس وای دی بس سپیشلی به دی کوکینګ کوي صرف نور دی هم نه کوي هر څه ورته مونږ تیارو بس دی چې دی نو کمرې صفایي هر څه مونږ کوو د ده چې دی به دا سپیشل کار دی صرف کوکینګ
اچھا ٹھیک جی السلام علیکم وعلیکم السلام. جی تاسو خپل تعارف وکړئ. زما نوم محمد الله دی او بي اس ګریجویټ دلته فاینل سیمسټر زمونږ او کرک ضلع ډسټرکټ نه بیلونګ کوم. او څومره موده وشو دلته؟ تقریبا 3-4 میاشتې پوره کېږي زمونږ په دې هاسټل کې؟ جی ها بالکل. او ورپسې سمدستي روژه راغله؟ دا خو بس ډیفینیټلی تقریبا داسې خو زموږ کال پوره شو دې هاسټل کې که نه، خو بس کله ناکله کور کې او کله دلته وي. نو اوس خو روژه چې ده کور کې خو نه را هاسټل کې را، نو هاسټل کې د مور د نظم څه رایې دي کې روژې کې؟ ډېر زیات کور او جماعت خو بالکل یو عجیبه خوند مزه وي. دلته لږ پیټرن چینج شي که نه، نو جماعت او بیا سټډي روټین شو ټول ډېر بیزي شیډیول وي، د هغې د وجې نه لږ ډیفیکلټیز وي. او دا د پېشمني له پاسې نو څوک هم پاسې خپلو کې یو بل بس ډیفرنٹ فرینډز یو پاسي بس بل ته بیا چغې وایي پاسه او بس لکه سخته وي که نه، کور کې خو مور وي بس هغې لږ خیال سره پاسېدل ته لږ دا پېشمني ته پاسېدل ډېر ګران وي. د طریقې څه دی په پاسېدو بس یو ملګري پاسي نو اکثر خو داسې 4-5 فرینډ چې مونږ روم کې نو ټولو الارم سیټ کړي که نه، نو هغه نیمه ګنټه پورې خو هغه موبایل اوازونه کوي، هغې نه بعد کې بیا چېرته مونږ پاس وروسته. او دا لپاره چې کوکینګ کوئ؟ کوکینګ هارډلی ټایم نه وي، نو ځکه بس شوق هم شته چې وکړو ځان له خپل هاسټل فوډ ډېر لکه داسې خوندور نه وي که نه اکثر، نو سټوډنټ ډېر هغې د وجې نور خو زموږ کوکینګ شوق شته چې وکړو په خپله، خو ټایم نه وي بس هغې د وجې نه کوو. بیا چې کله ټایم وي نو بیا څنګه چل کوئ تاسو؟ چې ټایم یې بیا خپلو کې فرینډ یو پروګرام سیټ کو، چکن وغیره څه شي داسې سپیشل هغه ځان له سیټ کو، داسې یا ټي پارټي وغیره څه شي وکړو، نو ډېر خوند بیا مزه. او سنیپ چیټ نن سبا خو هغې والده ورته ښایسته ویډیو جوړې کړو، مزه یې پکې خوند وي. دا چې کوکینګ کوئ نو یو تن موږ ته کړی چې نه تاسو به کوکینګ کوئ موږ به درته کټینګ کوو، نه څنګه چلي؟ نه مینلی خو کولابوریټیو سیسټم یې ټول، څوک څه شی راوړي څوک څه شی که نه، نو زیاتر یو چې څوک ایکسپرټ وي نو مینلی هغه کوکینګ هغې کوي بس. یا هاسټل لایف زما په ایکسپیرینس کې نو زما ژوند کې یو ډېر زبردست لایف د انسان د لایف حصه ده د هاسټل لایف چې کوم دی، لکه چې یار دوست ملګري او لکه مطلب د زړه ویشز چې کوم دې ټایم کې د ټین ایج کې هغه انسان ډېر های لیول دی، نو هغې نه د هاسټل کوم لایف دی دا سړی راوروسته کوي یم دې نه او هغې ته ورولي یم د ده بس منټلټي باندې ډیپینډ کوي چې انسان څنګه سوچ دی څنګه مایندډ کس دی. نو هاسټل لایف زه خو پخپله ډېر خوښوم، زه به دې نه پهله فلیټ کې وم، هلته ځان ته پرسنل فلیټ نیولی و، خو دلته ملګري یار دوست دلته و، نو دلته رالم اوس ښه سیسټم مونږ شروع دی، افطاري او سحري د مونږ پخپله کوو او کمباین مونږ خپل محنت دي او افطاري هم ځان لا تیارو او سحري هم ځان لا تیارو، نو ډېر خوند او ډېره مزه کوي. حالانکې کور کې دې نه زیات هر څه تاسو ته پته چې د کور ماحول بدل وي، خو دې ځای کې کوم خوند او کوم مزه او کوم یو دغه دی نو هغه موږ نشو فیل کولی.